دا چې علالۍ دې لپاره به څه کېدل ته کې مطلب تاسو د قرباني کړل دا وسرجي څوک درې قسم نواز شریف له خدای توفیق ورکړي چې زمونږ دا صوبه لږه اوچته کړي. نواز شریف سره د خپلې صوبې غم دی ستاسو بې غم ورسره نشته. زمونږ خیر زمونږ هغه کمې چې ایمانان دي هغه خواران خو بچاړاګان دي نو څه دې نشي غوښتی که الله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي. دا د چانسیانو دپاره دا پر دی. زه وایم چې دا کم بم د شپې راغورځوي که نه دې نه د اټم بم جوړ کړي دا به ډېره ښه چې موږ په خبره یو ځل باندې ختم کړي او پاکستان ختم کړي نو بس خبره به ختمه شي. او زه دا وایم چې نن د رپې ورځ د نن په چانس وښي. ان شاء الله اراده هم ده چې ان شاء الله چانس به وو. دا نن چې د مارکیټ کې د خلک منډې تړلې وای کنه دا د دوی د خپل عملونه دي. زه خو دا سوچ کوم چې کور ته ورشه کور کې هم څوک پېژني نه مخکې به څنګه دی اوس به لا څنګه وي. لا تللی نه یم درې څلور ورځې شي کور ته تللی نه یم. خدای خیر وکړه ماته بنګیان دی ورشه په د سلو روپو روټۍ راوړه هغه به وخورو. زه وایم دا غنم مې د مور به پخوي که څوک پخوي. خلک هم شته چې نن انتظار کوو چې د رپې په ورځ به چې کم دی مالونه ارزان شي. دا حقیقت ته که نه ټولو مخکې د هغوی سره ملاقات کوو نو تازه خو زه دا سوچ کوم چې هسې نه چې دا خلک د پسې ټول بیا راولي چې وکړو سره دي غوښه به چیک بس راځي سرجي دا خو موږ د الله د رضا دپاره کوو او شوق له مغسته کور دپاره قربانۍ له او راځي هر ټیم ویلکم. هسې نه چې اوږده دې ډکوي او مور دې دغه اواز کوي چې مړه مهرباني پاس کوې که نه. سرجي زموږ خو داسې یم الحمدلله فرجونه ډکې دي قصابانې په خپله غوښې به ډېرې خو دا هم د شوق دپاره هغسې دا پکې راشه دې ځله ټیسټ کا 7 لاک باندې او په 7 لاک په منډۍ کې شو خرچه پې د پاسه ده اوس شوق قربانۍ چل درځي که نه دا به څنګه قرباني کوو. کړي مې دي سرجي زه ما څه ټیکۍ په پنجاب کې زه پنجاب ته هر کال ځم دا 13 کال پاتې شوی ما چې بس شوق نه کور کې یو څاروی مې واغستو او سخت کال بیا مې اراده ده چې کور کې عمده مې وله واغستو دا به کور کې انشاءالله په خپله لاس دا حلاله. چې علالۍ دې لپاره به څه کېدل ته کې مطلب تاسو د قرباني کړل. دا خو سرجي څوک درې قسمه کېږي که نه څوک یې راوغه دغه کې کښېنئ په خپله د دې خپل تکنیک چې په هغې کښېنئ او بیا مطلب دلته حلال کړي. څوک یې په ولاړه به دلته حلال کړي چې کله ته وینه لاړ شي بیا یې درې څلور ورځې حلال کړي بس هغې قرباني دا وشي. بیا راپرېوځي. او نه جي نه بس هغه سنت پې جمدي شي نور خو دا داسې هم راغورځېږي او هره طریقه ورڅه کېږي خو سنت د جمدي کېدو دپاره لومړی حلال کړي وینې دپاره چې وینه لږ کمزوره شي بس بیا یې وځي حلال کړي سنت پې جمدي کړي. نو خو دې د خپل هم سخت یارېږو که نه او بیا چې کله د خولې ته وګورو نو بس بیا ته موږ منډې وخو ماشوم ته خو دې سم منډې وخې تاسو ته دې ته څنګه ټینګېږئ. دا خو دونه خاموشه په ځناورو کې دا خاموشه ځناور دی جي هېڅ سم نه وایي نه هېڅ سم نه ډېر خاموشه ځناور دی. ماشوم لی ورکه هم به هم ګرځوي سم ورته نه وایي موږ ویل موږ به هم چک کړو او د عوامو له به هم ورکړو د الله په دغه باندې ماشاءالله. خاص سر چې په دې په خاندان کې او خاص سر چې کم د دې په ګاونډ کې کم خلک یې که نه نو هغوی به هم د اوښ چې کم دی هغه غوښه چیک کړي او خاص سر چې کم دی دوی هم سپیشل دعاګانو کې یاد ساتي او په خپله قصابان دي د غوښې نه هم چې کم دی زړه موړ دی او زه یم چې غریب خلک به ورسره ښي خاندان به ورسره ښي او خاص سر چې کم دی ګاونډ خو به ورسره ډېر زیات ښي چې د اوښ غوښه وخورو. موږ به سوچ کوو پېښور کې اوښ حلال شو موږ به سوچ کوو چې مطلب مردان کې اوښ حلال شو او پاریچن کې هم د اوښ قرباني کېږي. کور ته چې لاړ شي مطلب بچي انتظار وغیره د پاپا کور ته رانغې حالات به څنګه وي. بابا هغه مزدوري دی ودا هغه مزدوري دی په تنده ورکې کور ته راشه یو من غنم دي دا به په خیر ټماټرو ښوروا به وخورو راځه کور ته خو دلته ما 3 لکه روپۍ بندي کړي او دا کاکا ته قسم دی 100 روپۍ په دې چیلي کې بیلم او بیا وایي 6,000 بیلین دا ولاړ دی خیر 6,000 6,000 و 6,000 بیل او چیلې راکړه مال 100 روپۍ تاوان راکړه. او جی درځي بسم الله کوي. حاجي صاحب دا راته ووایه آخري خبره نن ریټونه څنګه دي پرون څنګه؟ د چیلو خو پرونه ماغه ریټونه دي صرف د میخو ریټونه های شوي دي د پنجاب نه میخې نه دي راغلي زموږ پښتونخوا کې دونه څوک شوقین نه دي پښتانه چې تاله میخې وساتي. اول زموږ زنانه میخ څاروي نه ساتي هغه ځان له هغه زنانه خو لاړې چې څاروي به ساتل روټۍ دله نه پخې نو دا به څه وساتي. خدای خیر وکړه ماته بنګیان دی ورشه په د سلو روپو روټۍ راوړه هغه به وخورو. زه وایم دا غنم مې د مور به پخوي که څوک پخوي غنم اوس سپږې وکړلې وانګیان دی وایي بوبه یې راوړه هغه زنانه خو لاړې د خاورو لاندې دي. نواز شریف له خدای توفیق ورکړي چې زمونږ دا صوبه لږه اوچته کړي. نواز شریف سره د خپلې صوبې غم دی ستاسو بې غم ورسره نشته. زمونږ خیر زمونږ هغه کمې چې ایمانان دي هغه خواران خو بچاړاګان دي نو څه دې نشي غوښتی که نه خو هغوی دې ته څه غوښتی چې څه دې غوښتی زما به نن دال وې هغوی دې څه غوښتی او اخیستی شوی دی که نه د نواز شریف نه زما به نن دال نه وې. اصلي مسله خو خدای دې هغه څه دا په لږ رحم وکړي چې زمونږ دا صوبه لږه بلدنن لګي
چې الله دې هغه سره باندې رحم وکړي بس امين کې خدای ستاسو عزت کې خدای دې پښتانه هر ځای کې زنده باد دي صرف پښتانه پاکستانیان خو دي پر پښتانه دي زنده باد مړه پښتون دي خلکو به دا خبره کوله چې خدای ورشي نو مطلب مونږ ته بارزان شي نن خبره کوو چې نن ریټ سره هغه نور کلونه کې به دغه شان کېدل خو سکه هغه شان نه کېږي سکه هغه مارکیټ ډبل دی په دې مالونو شارټیج ډېر زیات غاټ چانس کوله به تاسو وو ها کم تاسو ناست دا هم ډېر زیات کنسیشن کو ډېر زیات غریب خلک دي ډېر زیات غریب خلک دی او بل کلیوال دي ټول خاص تر چې کم به پاریان دي ناغي سره خیر که مطلب لاس را ماشي کنسیشن او جی کنسیشن کوي اوس بیخي سم کنسیشن دل سواتیان ډیر والته مرګ ټول لازم او خو کنسیشن سره موږ چې جوړو زی خو خوشاله لکه کوآپریشن سره کې چې کم ملمانه راشي فل کوآپریشن ها او جی الله چې کم دې کامیاب مهرباني شکریا نوم دې سره اجي ګوله دې ګوله سروي اخلي که سره شته نه جی موږ سره ته قرباني کول شو او جی غریبي او غریبي ده جی اسره ودی او جی اسره خاص تر غریب هم زړه غواړي چې قرباني او کما خو چې کله جیب ته وګوري حالات ته وګوري خو خاصم راضي خو نور هم سی وای شم داسې وي او جی او دا قصیده بالکل هله ګرانی سیلاب بعد یستل شي ستم جوړ نه دي د اختر کپړو تم نه جوړ کال انتظار شوی دی او د خلکو دا ټول عوام په دې تمو چې دا بارزانیږي خو ګران شو الله ګران کړل موږ وایو بس لږ نورم ګران شي لکه چانس ته چانس دی بالکل چانس دی او نن خو عرفات او سبا اختر دی شپه کې به خرڅوي اوس په خرسي او ضرورتمند دي خلک نن خلک څومره دي دا خبر راځو یاره خډیر راوته دي نور کله من خلکو پازاب کړیو زمنګ پازابو صحیح ده کنه الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي دا د چانسیانو لپاره دا پر دی دا څنګه پازابو لګو او دا ټول چانس ته پراته یا به لږ زره لو والله که په 500 زره ګرانی مولا ورکو سو سروي من الحمدلله 60 سروي بدل کړل 60 سر دا می بیګا راو سیدی ته کیمرا تاو کړي دا می بیګا سار 3 بجې را کوز کړی او سار 3 بجې دا سلور راغلی دي یو ته خرڅ شو دا 3 پاتې دي کوټه چې مور لورځي پیجنی بدی کنه یاره والله بس چې ورشو نو ځان مخامخ رانیږي ځکه شپې ورځې هم په ځان یو کړي دي منم جی خو ماشو به خوړلې بس بیخي دا کو کته شي الله کله توپان راشي کله چې کم د ماشي راشي چاله به جواب ورکړو کله په شاتري کې ګيري کله ساروي لته وي کله خکر وي کله سکي بس لګي زه په دا خبرو کوم چې الله دې رحم رحم امين امين زه به دا سوچ کوم چې تنخوادار هم نن سبا غرق دي تنخوادار خو به مړه د شمارلې تنخواه ایسته تنخواه که زه ووایم تنخواه چې دې ته وایي تنخواه دا صرف د یو سړي کار کوي زیات نه زیات یا 2 بچي او یو ښځه ساتلی شي او چې کور هم د کری شي او بجلی بیل هم شي د نور د ګیس بیل شي یا نور داسې څیزونه کم راشي نو تنخوادار سړی چې دی د ګزاره په دې کې ډېره زیاته ګرانه ده او زه به ورته ووایم چې 60% خلک دا ذمېداره کوي 60 نه 70% دا 70% داسې خلک به یاد کړم چې دوی به 10% خلکو ځمکه خپلوي دا 80% د خلک چې کوم دی دوی ټول په اجارو ځمکې نیولې دي په 80,000 په لک روپۍ باندې یو جریب ځمکه نیولې ده دغه فصلونه دي چې تاسو وکتل د درېزل طوفان غلې وشوله زه خو دا سوچ کوم چې دغه د کور روان شي جیب کې پیسې واچي چې کله د میلې ته راشي او صرف خپل بزان لپاکې دغه ټیم کې به دا سوچ کې زما او اراده بدل شي دوی اراده دا بدل شي چې دلته خو دا روټونه ما وکتل کنه خو دې میله کې موږ د مزیم میلې تم ترې مخ ولا چې ګرانی ډیره زیاته ده تاسو زمانه خپويږي خو اردانې دل په پاکستان کې نشته زم چې دا کم بم د شپې را غورځي کنه دی د اټم بم جوړ کی دا ډېره چې موږ په یو ځل باندې ختم کیو پاکستان ختم کی نو بس خبره به ختم شي دا اخري حل دی نور هیڅ حل نشته خیر دی شکر تاریخ خو مګر څنګه په ډیره مهرباني یو جهان مننه صاحب دې ریټونه راته لک پمنډه منډه وای ریټونه خو ډیر تیز دي بازار ډیر هاي دي د خلکو بچوي چې موږ بچان سو خو د عرفه پورس باندې هغه چانس لاړ نو چانسونه مانسونه نشته ځکه چې مالونه د مخ کې نه ګران دي د نن پرون نه نه ګران د مخ کې نه مال ډیر زیات ګران دي سو سرویم خرڅ لته تاسو یاره موږ به تقریبا 50-60 دانې خرڅ کړي چې نن د عرفه ورځ ده نن ریټونه سړي او مخ کې سو د نن نه 2-3 ورځې مخکې مارکیټ ډیر سلو روانو ډاونو او د پرون نه مارکیټ ډیر هاي روان دی په هاي لیول سره کم ساروي چې با په 3 لک ملاوي دو نن هغه ساروي په 3.5 لک ملاوي لکه دومره فرق پیدا شو زه خدا سوچ کوم چې غریب کله د کور نه روزي لګي پیسې جمع کړي کنه چې د عرفه پورس بوالم ساروي بارزان شي غریب چې کله د میلې ته راشي کنه صرف خوله بزان لپاکي
او ورو ورو به چې کوم دی ګرځي او اخر به چې کوم دی کور ته لاړ شي سوچ به بیا کوي چې شپې له به واخلم کېدای شي چې قرباني هم ته پاتې شي الله دې رحم وکړي داسې خلک بالکل به زمونږ دا ټول خلک چې کوم زمیندار دي دوی دې ته پراته وي چې لکه مال به ارزان شي او موږ به ډېر په کم قیمت سره مال والو دا نن چې د مارکیټ کې دا خلک منډې تړلې وایي که نه دا د دوی دا خپل عملونه دي ویه شوې لکه ټول خلک چې دا منډې وایي نه څوک پېښور ته روان دي څوک مرزو ته روان دي څوک تغبۍ ته روان دي او مال نه میلاویږي او دا حالات څه ماشي وخي څه به نور وخي څه به توپان راځي چې چترۍ به چېرته وړي دا شپې برداشت کول دا تکلیف برداشت کول ډېرې ګرانې خبرې دي داسې به مې ماشو ته هم تاسو پراته یې دلته معاشو تم پراته یو جی موټروی بنده کړې ده 1,70,000 روپۍ ګاډي خرچه پرې راغلې ده کرۍ زه خو دا سوچ کوم چې کور ته ورشه کور کې هم څوک پیژني نه مخکې به څنګه دی اوس به را څنګه وي لا تللی نه یم 3-4 ورځې شي کور ته تللی نه یم شپه ورځ دلته په کلي علاقه کې قدرمنو په کلي علاقه کې چې کوم دی بې کوره او چې کله کور ته ورځي نو خلک وله غاړې هم ورکوي چې کور ته راغی خلک سعودي عرب نه چې کوم دی ډېر ټایم بعد کور نه راشي خو سعودي عرب چې کومه مزدورۍ نه بیا هم وله خوراک ښه ورکوي ماشي نه پیژني نور نه پیژني حالات نه پیژني دلته به چې کوم دی نور نه ځان له جواب ورکوي دلته به چې کوم دی ماشي ځان له چې کوم دی هغې له جواب ورکوي چې خواشه خوب خو نشته الله دې پرې رحم وکړي او دا هم پکې اپلوس خاکوټ د میله کې ومه نو کس پکې دا خبره وکړه چې موږ د شپې ټوله شپه ایښي وو چې څوک یې بونه ځي بیا ایښي وو چې څوک لکې کټ لکي خلکو خو به دا خبره کوله چې عرفه شي که نه نو باډرې بندې دي مال به چې کوم دی ارزان شي او نن چې کوم دی ګیر شو بس دغه شی دی سرجي چې مال د مخکې نه بند دی او نه راځي نو مال دلته لږ دی او ګاک پې ډېر دی ځکه ګران دې څه ریټ دی نن سبا د دې خو تېر کال چې کم دی 3.5 او 3 لکه روپۍ و او اوس چې کم دی 5.5 او 5 لک روپۍ او دا شاته چې کومه میخه ولاړه ده دا چې کم دی سرجي مخکې به په 3 او په 3.5 دام خرڅ دی اوس 4.5 لکه روپۍ بیه او سخت کال چې کم دی ریټونه د اسمان سره خبرې ډېر زیات زه تخبیه یم جی او جی دا په دې مجلس پوهېږه چې مېلې ریټونه نن تیز دي که نه ګزاره ډېر کوي تیز دي جی یو کم ناس کم 1 लाख روپۍ په یو څاروي کې دوی ګیب ساتي د نوراني په لحاظ باندې چې څاروي ته ودرېږي نو څاروی چې د 1.5 لک روپۍ نو دوی 3 لک او 2.5 لک 2,80,000 وایي ډېر زیات د اسمان څخه خبرې کوي ریټونه د اسمان سره خبرې کوي جی بس راوتی دا ګرځو راګو کور کې به انتظار کوي چې مطلب اوس پر راشي اوس پر راشي خبر نه لري چې په دې ګرمۍ کې بسې ګرځي ګرمۍ کې بسې ګرځو یو دا غونډې میلې را پر کړې دي ګرځو پرې سارو پسو حاجي صاحب څه ګرمي شي او څه ګرم ریټونه شي څه ګرم ریټونه شي نو بس د الله نه بغواړو جین چله څه ګرانې دي ارزان دي ریټونه یا پرون ماشاءالله ریټ ښه تیز و او نن ریټ بیخي کم دی څو ګاډو د څه سیوا دي میخو کنه چلو صرف د جوټو سیوا دی د جوټو میخ هم دومره نه سیوا د جوټو ډېر سخت زیات دی که نه؟ ریټ زیات دی نو خرڅه به کېږي که نه ان شاء الله اراده هم ده چې مازیګر ته خر شي طریقې درځي که نه او طریقې راځي بس سړي ته ویو بیا بس ورو ورو ګرول کوو قدرمنو دې کم دی کم سوچ کوي که نه بیا پرې ورو لاس وخي او مخې ته چې کم دی راوړي او زه دا وایم چې نن دا رپې ورځ د نن به چانس وخي ان شاء الله اراده هم ده چې ان شاء الله چانس به وو الله دې پکې کامیاب کړي کامیاب کا امین یو به څوک بل به دا څومره ده چې دا چیلې ته راولې خرڅېږي نه د دې نن پرون مې روسنن مې روسه دوه ورځې وشو جوړ دی نن ریټونه څنګه دي ګران دي که ارزان دي یار نن جوړي ارزان دي ځکه څوک لاس نه دي چیلې ریټ ته سره د دې شپېته وي شپېته زره دا خو په 2 کاله 3 کاله تاسو ساتلې مې کنه او کال تقریبا ساتل کاله مو ساتل کال نه زیات یو نیم کال غریب راځي او در موږ دا سوچ کوم کنه چې خاص تر دا خلک چې کم دي غریبانان ام دې ورسته انتظار وي سروي دی وروستي نه څه راغلي اسی وسه سروي نه ما سروي نه کنه ها پلار دې بچي قرباني کوي نه ها بچي درته وایا چې په دې ګرمۍ کې خو لګیای ډېره ګرمي د بچي خراب دی لاله کې نه ماشاءالله وزن هم د سیوا دی او دا سره غستی دا بیگ دی بیگ دی راغستی ها سکول ته ځي نه دا د پرو روان سکول ته بچي نه ځي نه چټي نه وس چټیان دي مطلب د چټیان نه بعد خو بځي کنه ها سو سروي دي خرڅ کړو یاره یو نه خلاص به نه خلاص ته خرڅ دا خبره کال ساتلی مو کنه واو پر یو کال څومره یو ولر دا غنه و چې په شل در تاوان غوړي وینې ته ولر غټه بغو وړه ګټه به ونه نه غټه چیرې پهلوان تاسو سره وستي کنه بس مونږ یو څه راوستي کې دی راوستي جی څه به وکړي کنه
سبا اوس خو قربانو والا اول سامړنه په ورکاو او واس چې راځي ما چې غواړي واس په تاوان باندې ښکته غواړي زیات داسې خلک هم چې غریبانه لګي پیسې راغستي خو چې کله د میلې ته راشي نو خپله ځان له صرف پاکوي او کنه دا خبره خو ده بالکل ګراني ده که نه؟ ډیره ریټونه څنګه دي ټول مې داسې خبره ده که نه چې دا څوک قربانیانې کوي دوی ته موږ ښه په ریکویسټو په ویډیوګانو په هر څه ویلو چې راشي مالونه والي خو دوی ویل چې دا سوداګر به پې تنګ شي او اخره کې به د ښار ځان ولو الله پاک هغه کوي چې څه حق ښي نو مال اوس ښه ګران دی او سوداګرو پکې ښه مزدوري وکړله او په اوس هم ګرانې پې نه خرڅوي ما کومه خبره کړې په 900 روپۍ کیلو اوس هم په 900 روپۍ کیلو ورکوم ریټ به نه خېږي انشاءالله تعالی خو دا دوی غلط مطلب د دې نه اخیستو چې سوداګرو سره مال دی او راشه موږ به ته اخره کې چانس به وو خو الله پاک هغه کوي چې څوک په حقه باندې نو اوس هم موږ په 900 روپۍ ورکوو دا څه ریټ دا ریټ لږ ووایه دې خو 4 لک روپۍ دا زما د ملګري ده او د مختلف ډوډۍ د دې 2 لک 20 وایو دغه هم 2 لک 20 وایو دا کټې دا خور شو دا درې څلور ساروي موږ سبا دي حق خبره وایي هغه چې کوم مخامخ دغه غوا ولاړه تاسو دا خو دې ماما واغسته به په سوی واغسته زمونږ د ځای کې تړلې ده ماما په څه واغسته پته نه چې په سوی اغستې ده زمونږ سره درې څلور ساروي پاتې اوس هم حق نه 900 روپۍ ریټ دی څوک یې ملي راتلی شي ریټ نه دی ختلی